بعضې خلکو ذهن کې دا خبره وي چې ګینې یاره دلته دا چې کوم دوایانې موږ د هومیوپیتي ورکوو ګینې دا چېرته حیدرعلي مومند خپلې جوړوي. دا یاد ساتئ هومیوپیتي چې کومې دوایانې دي دا څه زه خپلې نه جوړوم چې خپلې جوړوم. موږ له غټې غټې ټینچرې غټې غټې چې دنه پوټنسیانې موږ له راځي چونکې یو بیمار غټه پوټنسي خو ځان له نشي اخیستلی. د یو پوټنسۍ 40,000 یا 50,000 د غټ غټ پوټنسۍ چې دنو قیمت دی یا د ټینچر دومره غټ قیمت دی. لکه اوس موږ سره ماسکس په نوم باندې یو میډیسن راځي د هغې 30 ml چې دنو په 4,000 روپۍ باندې دی. نو دا موږ یو مریض ته ټول خو نشو ورکولی. دا بیا موږ تقسیمو بیمارانو ته. دا یاد ساتئ ذهن کې دې دا ټول خلک دا واچوي چې هومیوپیتي زما نه ده او زه چې کومې دوايانې ورکوم نو لکه زه څه د حکیمانو په شان خپلې دوايانې نه جوړوم. که زه د کم میډیسن ذکر کوم نو دا د جرمني میډیسن دي، دا د مسعود کمپنۍ میډیسن دي. او دې ګوري نت باندې ځان ته ګوري دې کې د کمال کمپنۍ میډیسن شته دی، په دې کې د پالبروک شته دی، په دې کې د بی ام شته دی، په دې کې د ډاکټر زیاد کمپنۍ میډیسن شته دی. او دغه میډیسن مونږ راخلو دا غینه بعد مونږ بیمارانو ته 30 ml کې ورکو. د هومیوپیتي چې کوم رولز دي پاره کې مونږ ته د اجازه راکړل شوی دی چې ته دغه میډیسن په 30 ml کې یا په 60 ml کې خپل بیمار ته ورکولای شي. نو هغه بیماران چې دغه په ذهن کې دا یو سوچ دا ګرځي راګرځي چې ګینه د هومیوپیتیک دوايانې حیدرعلي مومند خپل جوړي نو بالکل اس کلم د خپل میډیسن مونږ نه جوړو. د کې د مسعود کمپنۍ میډیسن څنګه چې ما د مختلف کمپنیانو ذکر وکړلو، په دې کې د جرمني میډیسن دي هغه میډیسن مونږ راخلو او هغه بیا به بیمار ته تقسیمو. ځکه چې اوس غټ غټ ټینچر بیمار لورکې دا خپل لکونو روپۍ خرچه په غیبه راځي. نو موږ د بیمار د مطابق چې بیا موږ هغه دوايانې راوالو او هغه ته بیا موږ ورکو.